بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹر پوائنٹ سرازم محمد فہیم اور ننی افسوسناک خبر وقت تراغے چے کلا دا پاکستان تحریک انصاف حقیقی آزادی لانگ مارچ گجراوالا نہ تیرے دو والتا کہ اللہ اکبر چوک کے پاغے باندے حملہ و شوا فائرنگ و شو سلور کسان اور آگے سلور کسانوں کے یو دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب ہم شامل دے چاہا پاکے زخمیان شیوی دی اور یو کس آگے کے پا حق رسے دلے دے دغا زخمیان و صورتحال خو یو خواتا خو ٹول استرگے دے وقت کے شوکت خانم ہسپتال طرف تا دیچ التا صورتحال سرے اور دے وقت کے منگسرا سینئر صحافی تجزیہ مبشر بخاری صاحب موجود دے آئی پخپلہ ہم دے وقت کے دا شوکت خانم پا گیٹ باندے موجود دی۔ مبشر صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ کا تجزیہ اس واقعے پر تو لیں گے، لیکن سب سے پہلے ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے، ابھی تک کیا کہا جا رہا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ ان کا آپریشن ہونے والا ہے، تو اب تک صورتحال کیا ہے ان کی؟ جی، چیف ایگزیکٹو جو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان شوکت خانم کے اور عمران خان کے معالج ہیں، اور پہلے بھی جب عمران خان کو گرے تھے، چوٹ لگی تھی، انہوں نے ہی ان کا علاج کیا تھا۔ وہ گیٹ پہ آ کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ کیونکہ عمران صاحب کی حالت جو ہے وہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ ان کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی میں گولی چھو کے گزری ہے اور کوئی ایسا نتھنگ ٹو وری والا سین ہے، لیکن بہرحال قوم کے لیے کم از کم یہ خوشخبری ہے کہ عمران خان صاحب بالکل خطرے سے باہر ہیں۔ اس وقت صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے انہیں گھر بھیجنا ہے کہ ہاسپٹل رکھنا ہے، یعنی اگر وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ گھر بھیجا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی حالت بہتر ہے۔ صحیح سر، یہ جو آج کا واقعہ ہوا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو یہ کہ سیکیورٹی تو وہاں پہ فراہم کی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہم اس سے پہلے بھی ایسا ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں ہماری تاریخ میں۔ ہمارے وزراء اعظم کو راول پنڈی میں بھی نشانہ بنایا گیا، چاہے وہ لیاقت علی خان صاحب ہو، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، اور وہ بھی کافی قریب سے ان کو گولی لگی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب وہ لیاقت باغ میں جلسہ کر کے باہر نکلی تھی، اس بار بھی ویسا ہی ہوا۔ تو کیا ابھی تک ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھا نہیں ہے کہ جب اتنا ہائی پروفائل بندہ سڑک پہ احتجاج کر رہا ہے تو سیکیورٹی کے ادارے کس طرح سے وہاں پہ اس کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے؟ جی دیکھیے، جب رش ہوتا ہے اور یہی مواقع ہوتے ہیں، تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں، یہ تو 3 وزراء اعظم کی بات کی، ہمارے ایک شہباز بھٹی صاحب تھے، انہیں دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ احسن اقبال صاحب ایک تقریر سے خطاب کر رہے تھے، جب انہیں گولیاں لگی تو سیاسی لیڈرشپ کو جب بھی ان پہ حملہ ہوتا ہے، ہر جمہوریت پسند کو، ہر سیاسی ورکر کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ تو میڈیا کا اپنا جو ہے، دیکھیے کوئی سیاسی نظریہ رکھنا بری بات نہیں، لیکن جب وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تب انہیں بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ تو میں آج چینل دیکھ رہا تھا، افسوسناک بات تھی، مطلب ہائپ بھی کریٹ کرنی بنتی تھی اتنا ہائی پروفائل، اور اس کے بعد اپنے طرف سے جو اندازے اور دوسری چیزیں کی جا رہی ہیں کچھ چینلز پہ، وہ بھی قابل مذمت ہے میرے خیال میں۔ ہم میڈیا ایتھکس بھول رہے ہیں۔ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، وہ بندہ کس طرح اندر گیا، کیونکہ تھریٹ الرٹ آلریڈی جاری ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یقینی طور پہ سیکیورٹی ٹائٹ کی جانی چاہیے تھی، کوئی واک تھرو گیٹس وغیرہ کا تو انتظام ہوتا نہیں لانگ مارچز میں، کیونکہ یہ موونگ ہوتے ہیں۔ اس میں آسان ٹارگٹ ہوتا ہے، اس میں نسبتاً آسانی سے حملہ آور داخل ہوتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی کمنٹ کرنے سے پہلے اس کی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد قوم کو بالکل سچ بتانا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوا۔ مبشر صاحب، میں خود بھی آپ کا طالب علم رہا ہوں، اسی طرح کی ٹریننگز ان صحافیوں کو ملتی رہی ہیں، آپ نے ہمیں ٹرین کیا ہے، بہت جگہ آپ نے بتایا ہے کہ سٹوری بیلنسنگ کیسے ہوتی ہے، کب کہاں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا میڈیا جتنا زیادہ پھیل رہا ہے اتنا ہی ان کو وہ ایونٹ یا وہ مسئلہ رپورٹ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے، یہ انٹینشنلی ہوتا ہے یا وہاں پر وہ جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں، وہاں جو صحافی کھڑے ہیں، وہ اس ماحول سے گزرے ہی نہیں ہیں جہاں پہ ان کی تربیت ہو سکے؟ خیال ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ آپ کو ایکیوریسی کیسے لانی ہے، آپ کو ان بائس رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، آپ کو فیکٹس کیسے کلیکٹ کرنے ہیں، آپ کو تصدیق کیسے کرنی ہے، اس کا فقدان ہے۔ دیکھیے، آپ ویریفیکیشن کے کوڈ کو ہی بھول جائیں
اور جب آپ کا پورا میڈیا غیر نامعلوم ذرائع سے چل رہا ہو تو وہاں پہ پھر کریڈیبلٹی بھی ویسے ہوگی. اور میں آپ کو پتا ہے ٹریننگ آپ نے کی ہے کہ غیر منسوب شدہ بیانات کو فیکٹس کے طور پہ پیش کرنا یا کسی کی رائے کو نامعلوم ذریعے کے ساتھ پیش کرنا یہ صحافتی اقدار کے منافی ہوتا ہے. بہرحال اس طرف آتے ہیں کہ اللہ نے عمران خان صاحب کو صحت یاب ہی ہیں وہ بالکل, جو ڈاکٹرز کی باڈی لینگویج اور ان کے الفاظ بتاتے ہیں, اور کوئی جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں وہ تمام کو اللہ اپنی پناہ میں رکھے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہی ہمارے ملک کی سیاست کو لے کے چلیں گے, تو ہمیں دعا کو ہونا چاہیے. سر ایسے موقعوں پہ کسی بھی لیڈر کو جب کوئی چوٹ آتی ہے یا کوئی ایسی خبر سامنے آتی ہے تو اس کے چاہنے والے سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اور وہ سب کچھ پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا. ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ جو فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کا گھر ہے وہاں پر پتھراؤ کیا گیا ہے, پھر کراچی میں, پشاور میں, مردان میں, مختلف علاقوں میں لوگ سڑکوں پر بھی نکلے ہیں. تو کیا کوئی ایسا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ کوئی ایسا بیان جاری کروائیں کہ یہ ورکرز جو ہیں وہ کیسی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں, ان کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو اور سرکار کا نقصان بھی نہ ہو؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے آئیڈیلی, لیکن میں شوکت خانم کے سامنے کھڑا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں دو اطراف کی ٹریفک کو ٹائر جلا کے بند کیا گیا ہے. آپ کو یہ ایک ایمبولینس کی آواز بھی میرے بیک ڈراپ میں آ رہی ہوگی, یہ بھی ایک ٹائر, یہ آتش زدہ ٹائر کے قریب سے گزر کے کسی پیشنٹ کو لے کے جا رہی ہے. افسوس کی بات میں عرض کروں گا, ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اپنے سپورٹرز کو, ووٹرز کو کہا کہ وائلنس نہ کریں. اسی طرح ہی میاں نواز شریف کی جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی انہوں نے بھی اس طرح کا اپنے ووٹرز کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی. یقیناً ہم اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ توقع کرتے ہیں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے, اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب چونکہ گفتگو کر رہے ہیں ان کو ایک بیان جاری کرنا چاہیے تاکہ ان کے چاہنے والے, ان سے محبت کرنے والے پیسفل رہے. کیونکہ جو امیڈیٹ بیانات وہاں کنٹینر سے ایک سینئر لیڈر نے جو بدلہ کے نعرے لگائے, یقیناً وہ اس کو مہمیز کرنے کے لیے, اس اینگر کو مزید آگے لے جانے کے لیے نامناسب تھا. اس میں خان صاحب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کے دوسرے ریسپیکٹڈ لیڈرز پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کو پرسکون رہنے کا مشورہ دیں. میرا سر سوال بھی یہی تھا کہ جو سینئر قیادت ہے, فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کی, شہباز گل صاحب نے بھی کی, سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے اور نقصان الٹیمیٹلی پھر پاکستان کا ہی ہوگا؟ پاکستان کا نقصان ہوگا. کسی غریب آدمی کی املاک پہ بھی اسی زد میں آ جاتی ہیں, گاڑیاں آ جاتی ہیں, موٹر سائیکلیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا غصہ بجا اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب سا ہے, یہ غیر ذمہ دارانہ لیڈرشپ ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے بیانات کم از کم فواد چودھری صاحب, چونکہ ان کا پولیٹیکل کیریئر بہت ساری جمہوری جماعتوں میں اور اب پی ٹی آئی میں بھی ہے, ان سے کم از کم یہ توقع میں نہیں کر پا رہا تھا. بہت بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب, سینئر صحافی یہ تجزیہ کار اسلام لاہور نا براہ راست مونگ سراؤ عمران خان صاحب دا گجراوالا بیا ہوئی لاہور تا ورساؤ اور تر اسا پورے چکم معلومات تی سنگ چاوی ہم ذکر وکړ چې عمران خان صاحب خیخ پچ دا اغا لګې دل دا لګه غونډه کې اغا ګوله ولګې دا او 13 شوی دا دا خبره چې ګوله د نه خښوي نه دا ګوله 13 شوی دا زیات غټ زخم نه دی, خو بیا هم ول چې دا وی مینوال ډیر زیات تی په پورا ملک کې دی او هر یو کس با دا ډیر ټایم نه یو هاشټیګ هم چلیږي چې عمران خان زمونږ ریډ لاین دی, دا زمونږ اخري حد دی, دا بنه کراس کوي. نو دغه د هغې دپاره خلک په غوسه کې روم وتل. احتجاج دار چا حق دی, خو څنګه خبره مبشر بخاري صاحب وکړه چې سړکونه بندول د دې حل نه دی. دا سړکونه بندول دا نقصان بیا عام خلکو ته رسي, یو عام کس دی کې څه ګناه نشته دی چې هلته یو کس راځي او ډزې کوي. دې حوالې سره ډېرې خبرې نورې هم کیدی شي, خو ټولو نه اول چې کوم د پاکستان تحریک انصاف
د صوبو بیا هغې نه پس د ریجن بیا هغې نه پس د ډسټریک او بیا هغې نه پس د علاقو چې کوم مشران دي د هغوی ذمواري هم ده چې هغه دا چارج کراؤډ ولې چې غصه وي خلک راوځي سړکونه بندوي ټایرونه سوځوي او دغه امبولنس بل غریب کسان رسوي هغې هر څه چې کوم مخنیوی دی دا را پاکستان تحریک انصاف د قیادت ذمواري ده. دغه واقعه چې کوم مخې ته راغلی دی اثرات به ظاهري خبر د پاکستان په سیاست باندې سوي او بیا موږ ګورو چې همغه هر څه کېږي کوم چې مخکې هم شوي دي ولې یو وزیر اعظم ته هغه سیکیورټي نه میلاویږي کوم چې پکار ده یا هغه که بار روزي پبلک طرف ته نو څه قسمه پریکاشنز یا خیالات هغه کولی شي خپل خیال ساتلی شي یا وړه شان د مې نه پس په دې خبره کوو. کی ازل بیا هر کله وایو مون خبره کو لګیا یو سابق وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب باندې نن کومه حمله شوې ده په الله اکبر چوک کې دغه حمله حواله سره او بیا دغه حمله چې کله هغوی باندې کېده نو هغه سابق وزیر اعظم دی دغه خپل یو پروتوکول دی دغه خپل یو سیکیورټي ده او بیا هغې سره سره پارټۍ چیئرمین دی دو صوبو کې دغه حکومت دی وسره ګلګت بلتستان کشمیر کې هم دغه حکومت دی څلور ریاستي ادارو کې دغه حکومت دی داغه سیکیورټي آیا صحیح وا الته کې سیکیورټي ادارې چرته وي اس قسمه تھرټ الرټ مخې ته نه دی راغلی کم چې عمران خان صاحب ته وربلی به خو ریټرنګ مخې ته نه دی راغلی بیا هم دا ارسو شو په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره سابق سیکرټري داخله خیبر پختونخوا او سابق AIG پولیس ډاکټر سید اختر علي شاه صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره شکریه سر. یو خو دا راته ووایه چې سابق وزیر اعظم چې څوک هم وي د هغه یو خو سیکیورټي پروټوکول څه دی چې هغه سره به څومره پولیس اهلکاران وي د هغه موومنټ به څنګه کېږي او چېرته هم هغه د عوامي ګیدرینګ کې وي نو آیا دغسې هغه دومره په اسانۍ باندې نښه کیدی شي یا هلته هم د سیکیورټي پروټوکول فالو کېږي؟ زه به دا ووایم چې یو خو سابق وزیر اعظم او دویم یو لوی سیاسي جماعت داغه چیئرمین نو داغي همیشه چې څونه سیکیورټي ادارې وي سیکیورټي تھریټ داغي اسسمنٹ کوي او داغي مطابق بیا د سیکیورټي بندوبست کیږي نو تو پر چې عمران خان صاحب نو هغه په خپل دا خبره غوته کړې وه چې داغه د قتل منصوبې روانې دي او هغه وانه حمله کې دي شي او دا شت تھریټ الرټ هم جاری شوی د حکومتونو طرف ته مرکزی او صوبایي حکومتونو ټولو نو دا ضروری و چې داغي سیکیورټي چې کوم تھریټ لیول داغي مطابق سیکیورټي وي او زما په خیال کې هغه سیکیورټي داغي لیول ما تخکاره د شوا چې کوم دا ټي وي کیمرو کې ښکاري لګیا دي ضروری دا و چې داغه مخکې رستو لیفت رائٹ یو امپریګنیبل چې منګه په انګلیش کې وو کارډن وے نو او ورسره دا چې کوم بلټ پروف ګاډي دی نو د دې دا پلیټ دی هغه ما داغي گیجز داغي لیول نه دی ځکه چې پسټل چې کوم فایر شوی دی هغه دې کې سوري کړی دی او داغه په وجه چې د عمران خان صاحب په خپل کې دلې دي او نور کسات زخمیان شوي دي کایا دا فلی صحیح بلټ پروف ګاډي وي نو زما په خیال کې عمران خان صاحب په خپل لګیدو او سر دا راته ووایه چې کله دغسې یو VVIP موومنټ کېږي ولې چې عمران خان صاحب په دھرنا کې 24 غنټې نه و هغه به هارډلي 3-4 غنټو دپاره راته نو آیا پولیس او هغوی سره چې کوم خپل سیکیورټي ګارډ دي هغه چې کله موومنټ کوي دوه صوبایي وزرا هلته کې لګېدلي دي چې کوم هلته صوبې کې دننه هم دي د هغوی سیکیورټي هم شامله شي بیا سره MNAs هم دي د علاقې خپله سیکیورټي هم شامله شي نو دا تاسو ګڼئ چې دا سم شوي دي دې کې دننه سیکیورټي لیبس والا عنصر شامل دی نو زه به دا ووایم چې یقینا سیکیورټي لیبس په خپل ځای شته خو په دې وجه باندې موږ چې کومه دا واقع شوې ده نو د هغې به غندنه کوو او دا به دې لاندې به کور اپ کوو دا چې سیکیورټي لیب شوی دی په خپل ځای باندې دی دا یې خپل تحقیقات پکار دي چې دا په کوم ځای کې لوپ هولز او هغه ولیو نو علاوه
صحیح تعین کیږي خو پخکارو باندې ما ته سکیورټي لیبس کاری ځکه چې یو خو دې کې صوبایي وزرا مو مرکزی سطح لیډران مو عمران خان پخپلا یو د قومي سطح لیډر دی او چې کله د سې جلسې چې رسوله د هر یو سیاسي ګوند چې په دې پیمانه وادي وي نو داغه د ضلع داغه د صوبې د پولیس دا یو بنیادی ذمہواری وي چې هغه په دې طریقه باندې الته سکیورټي ورکړي چې د څه واقعیا پکې ونشي. صحیح. او سر دې کې دننه چې کوم دا حملاور دی هغه ژوندې نیول شوی دی بینګا سکیورټي افیسر ته خپل څه غنی چې دا څومره ضروری دی چې کوم حملاور دی هغه ژوندې ونیول شي؟ نو دا خو ډیر ضروری ده ځکه که تاسو ته یاد دي لیاقت علي خان زموږ د پاکستان اولي وزیر اعظم بالکل هغه چې د شهید کړی شوی نو هغه کې چې کوم قاتل او په موقع مړ کړی شو بالکل نو نه پورې پدی باندې کتابونه لیکل شو پدی ریسرچونه شو چې لیاقت علي خان پشا چې کوم د مرګ او هغه پشا ستاسو شو او هغه ماستر مایند سوکو اوس پورې هغه نتیجې ته څوک د دې رسیدلی نو دا ژوندې چې ورسې نو هغه کې د تفتیشي ادارې صحیح باریک بینه سره او پیشاروانه انداز کې تفتیشو کې نو ماستر مایند ته ځان رسوي شي. صحیح. او سر کومه الګ دا واقعیا کمپیریزن وکړو بنظیر بټو دا واقعي سره هغه وخت په لیاقت باغ کې بنظیر بټو هم دغه سه پناه کړی شوی و خو هغه نه کېدو نه پس الته یو سوسایډ بلاست شوی و دغه نه کېدو کې او هغه نه کېدو کې غنې چې موږ دغه 15 کالو کې زده کړی دي کوم ولته ولاړیو نو بس دا وېما چې زبنګا قومي لیډران عوامي لیډران دا غي بعض وخت مجبوري شي چې کله بعض وخت خلکو ریسپانس وګوري جذبه وګوري نو غي پکار خو نه شي غي ثریټ ورته دی خبري نو غي له باوجود غي ریسک والی او هغه خپل د ځان یوازې ریسک نه هغه سره پوره په سوسایټي کې یو هلچل پیدا شي یو اپهیول پیدا شي نو زما په خیال کې قومي لیډرانو تم چې کوم داغي سکیورټي ایڈوایزرز دي داغي په مشوره چي دي چلے دل پکاري. سر تاسو څنګه خبر او کړه ما بل سوال هم دقو تاسو په خپل هم سکیورټي افیشل پاتې تاسو په خپل پولیټیکل کیریئر هم شروع کړی دی بینګ ا سکیورټي افیشل چې کله تاسو یو کس ته وایي چې تاسو ژوند ته خطر ده او تاسو سره د نورو ژوند ته هم خطر کیدی شي او دا مېر تاسو واخلې دا زموږ سیاسي قیادت ولې هغه سکیورټي ثریټ یا هغه مشوره باندې هغه عمل درآمد نه کوي څنګه چې دا نه تمي نو زما په خیال داغي خپل د فهم مطابق لکه دا بولټ پروف او دا کنټینر چې په کم قسم جوړ کړي او هغه سره خپل یو سکیورټي اپریټس دی خلک ګرځي بظاهر چې کوم داغي جسمانی ساخت دی هغه کې خود سي ویل ټریډ ښکاری او ورسره دا چې سو پرې د ضلع پولیس د صوبې پولیس د دې پورا یو یا کوالی دی نو بیا دا فل پروف نشي کېدی نو دلته ماته یو ډیسکنیکټ کاری. صحیح. او صد پولیس ته لپاره دا څومره الارمینګ وی چې دومره غټه واقعیا وشوه اوس د پورا پنجاب پولیس باندې ګوتو چتیږي چې هغوی په خپله یو کس نشي پروټیکټ کولی نو د پولیس مورال دپاره څومره غټه دچکه ده او یقینا داسې د خوشحاله خبره خو نه یو پولیس چیف دپاره یقینا یو دچکه ده او څنګه چې د بي بي زموږ شهید شوی و په کراچۍ کې واقعات شو نو آل صرف چې پولیس د لپاره پورا معاشره د لپاره چې د یو ډیر لوی دچکوي د سره یو پورا معاشرتي سیاسي معاشي پورا نظام خوځي او سر اوس دینه پس دا لانګ مارچ کې دی شي کنټینیو پاتې شي د پولیس لپاره څومره غټ چیلنج به وي چې اوس دا لانګ مارچ د پنجاب حدود نه وځي او اسلام آباد ته ورنټر شي نو پولیس ته پکار دادی چې په خپل علاقې کې چې دی هغه اوس پریونټیو میشرز ایستل شروع کی انټيليجنس ول موثره کی د سره چې نورې سوده ادارې دي چې کوم انټيليجنس کې وی هغه دیوانه اوس غور خوش شروع کی او آلو فالز د کور کی پریونټیو ایکشنز دي ایستل شروع کی چې کوم کریمینلز دي د سه سټیټ اف مایند والا خلک دي
یو هغه انسدادي کاروایی دي شروع کی نو دا به الله بیا مخنیوي کیږي. صحیح، ډیره شکریہ ډاکټر سید اختر علی شاه صاحب خپل نظر موږ سره شریک کو. څنګه چې هغوی ذکر وکړ چې دا یو سیکیورټي لیبس دی، دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې سیکیورټي لیبس نه دی. خو دا خبره هم نه ده چې سیکیورټي ادارو به عمران خان صاحب خبر کړی نه وي. عمران خان صاحب بار بار ویلي دي چې زما ژوند ته خطرات ده، هغوی دا وینا کړې ده. دا یې هم وایي چې ما یو ویډیو ریکارډ کړی ده چې هغې کې څوک ملوث دي. بیا یو طرف ته ده هغه د هغوی چې کوم هلې ځلې دي هغه نشي څارولی. دغه تھریټ نه باوجود به هغه خپل سیاسي هلې ځلې کوي، ولې چې د سیاستدانانو دغه جړې عمدې خلکو کیوي او هغه خلکو نه ډسکریډ کیدی نشي. دا خطره کوم چې د هغوی ژوند ته وه، دې خطرې باوجود هغوی راوتل، خلکو سره میلاوېدل. نو هلته کې ولاړ د پولیس اهلکارانو خلکه څه ذمواري وه چې کله د کس فایرنګ کو نو هغه چا پولیس اهلکار نه، یو عام د پی ټی آی ورکر هغه ایثار که. آیا هلته کې ولاړ پولیس اهلکارانو دغه زړه ولې ونه که چې هغه کس ایثار کړی وی؟ مونږ کتلی دي چې د خیبر پښتونخوا پولیس دلته کې خودکش حمله آور ولا غاړې ورکړي دي، په ګینټو هغه نیولي دي چې هغه بم ډیفیوز شي. داسې هم شوې ده چې هغه ځان رانږدې کړی دی، په خپله ځان وجلی دی، خو هلته خلک بچ کړي دي. خو دغه ځای کې ډزې کېدې نو ولې هلته کې دغه پولیس اهلکارانو دا کس سره ونه نیوه؟ یا د سیکیورټي ګارډز کوم چې خان صاحب سره یا مخکې ګیله وه چې خان صاحب ګارډز هلته یو خاتون رپورټره وه، زنانه وه، هغې له دیکه میلاو شوه، هغه هلته ولاړه وه. نو د هر څه کې که ګارډز هلته ولاړو، آیا دا ګارډز صرف عام خلکو دپاره دي چې یې له دیکې ورکي، یا دغې حمله آور دپاره هم دي چې هغه ایثار کي؟ یو وړه شان دمه اخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی او موږ خبره کوو لګیا یو چیرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب باندې کومه حمله شوې ده هغې حوالې سره، او د حملې مختلف پهلو موږ وکتل. یو خو عمران خان صاحب حوالې سره خبر راغی چې د هغوی د وخت کې ځان محفوظه دی او د هغوی اپریشن هم کامیاب شوی دی. بله خبره دا وه چې کومه حمله شوې ده هغه یو سیکیورټي لیبس دی. سابق وزیر اعظم بیا د پارټۍ چیرمین، د پاکستان ټول نه غټه پارټي، ټول نه زیات قومي اسمبلی نشستونه هغوی سره دي، د هغه چیرمین ته دغه سیکیورټي وه چې صرف لږه فاصله باندې یو کس راغی او هغه کولو ډزې کولې. خو خبره به لږه غونتې سیاسي هم کوو چې د هر څه کې سیاسي صورتحال څه دی. او دې وخت کې موږ سره د اسلام آباد نه انډیپینډنټ اردو سره وابسته سینئر صحافي او تجزیه‌کار عبدالله جان صاحب موجود دی. سر ډیره شکریہ. سر دا راته ولوایه چې یو خو دا ټولو نه پهله سوال دا دی د هر چا په ذهن کې چې یو خو دغه لانګ مارچ په نښه کړی شو، دا به جاری وي او که نه؟ تاسو څه ګڼئ؟ آیا دا لانګ مارچ به مخکې ځي یا اوس دی کې دلته چې دا بریک لګېدی شي؟ ګوره سیاسي طور باندې خو مطلب ګوره دا شی نو پکار خدای چې دوی د جاري ساتي که نه، که دا مطلب په دې واقعې په وجه که دا دلته ختموي نو دا خو به دوی ته سیاسي او دغه نقصان به وي که نه. او البته د دې حتمي فیصله خو به بارز د تحریک انصاف لیډرشپ به کوي، عمران خان صاحب به کوي چې هغوی اوس مخکې څه سټریټجي جوړېږي. دا په دې هم ډیپینډ کوي چې هغوی دا زخمونه چې دا څونه ټایم چې په ټیکېدو کې او څونه وخت کې هغوی مطلب دې قابل وي چې ولې چې خپک کې لګېدل لته کې لګېدلې دي ګولي نو هغه په وجه مطلب تګ راتګ کې خامخا په ګرځېدو کې به هغه ته پرابلم وي څه وخته پورې. نو بهرحال دا ډیپینډ کوي په دې چې آیا هغوی څه فیصله کوي. دا ټوټلي عمران خان صاحب او تحریک انصاف لیډرشپ پورې ده چې هغوی څه د دې اوس مخکې دغه ګوري او څه فیصله کوي. صحیح. سر دغه واقعې نه پس اچانک کوشش دی د هر چا چې هغه لږ د دې دا اور کنټرول کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف دو مشرانو فواد چودھری او شهباز ګل صاحب چې کوم بیانبازي وکړه چې دا خو تیار مرډر دی، د هغې کوشش دی، اساسینیشن کوشش دی او دې کې درنه موږ اوس بدله اخلو. څه به وایې د هغوی دغه بیانبازي او بیا پوره پاکستان کې دغه پولیټیکل ورکرز بار راوتل، سړکونه بندول، څومره اشتعال کې اضافه شوه؟ یعنی دا خو ګوره دا کیږي که نه، دا به خامخا که تاسو یاد کې بېنظیر بټو چې کله دغه شوی واقع شوی وه هغه نه پس هم دغه ځان ته دغه شوي
او نور څنګه جب مثال په تور کې تاسو یاد دي حامد میر صاحب باندې چې کله سینیئر جرنلست د جیو نیوز هغه باندې چې کله حمله شوه و کراچۍ کې نو هغه فیملی طرف نه ایون چې هغه مطلب چې جرنلست کمیونټي طرف نه چې کم بیانات راغلي هم د مطلب شدت والا بیانات نو دا یو ریاکشن وی امیډیټ ریاکشن وی خو بهرحال د لیډرشپ کار هم د کوي چې څنګه تاسو چې اور باندې دی او په واچي هغه د حالات کنټرول نه بار نه کړی عام ورکر چې دی عام یو فالوور چې دی د عمران خان ته پاکستان تحریک انصاف هغه به هم ریاکشن لیکيږي هغه به رد عمل بخي او دې وخت کې هغه ډېر پولیټیکلی چارج دي کنه مطلب ډېر هایپر دي دې وخت کې ولې چې هغه دا لانګ مارچ شروع دي هغه مطلب پروټیسټ کوي حکومت خلاف پروټیسټ کوي حکومت باندې الزامات لګوي خپل د ټول تکلیفات یعنی حکومت تک هغه نه پاسونه کیسونه مسول دي عمران خان باندې او نور د پی ټی آی لیډرز باندې هغه ټول ذمہ دار هغه حکومت غني کم از کم اپیرنټلی هغه دغه خبره کوي چې د هر څه ذمہ دار حکومت دی نو دا چونکه ورکر چې د چارج دی او یعنی یو قسمه هوی باندې قاتلانه حمله هوا چې اپیرنټلی دا کار چې وشو هغه پکې زخمی شول صرف عمران خان صاحب نه بلکې د پی ټی آی نور لیډرز هم پکې زخمی شول په دغه کېدل نو دا ریاکشن وراتلو او لیډرشپ ته بارل پکار دی چې هغه د وخت دا شای چې دا کنټرول کی چې دا قابو نه بار لا نشي او د حالات چې نور خراب نشي تاسو په وخت اسلام آباد کې هم ناسې اسلام آباد صورتحال سده سر غنټه وړاندې خو الته د لانګ مارچ انتظار او چې برازي سړه خار به پورا بندو اوس الته کې څه اقدامات کیږي دا دغه حمله نه پس الته آیا فضا کې څه تبدیلی راغله دا حکومتي صفونو کې درنه هم څه دوباره صفبندي کیږي لګیا دا او که تاسو دغه خبره کوي د پروټیسټ وغیرہ نو دلته خو شوی د پروټیسټ کنه دي مطلب څه خلک وته دي بعض علاقو کې هغه دا ټیرونه مېرونه شونه په سړکونو باندې سوزولې دي دا څه اطلاعات ملاو شوی دي او بیا بعض سړکونه هم انتظامیه طرف نه بند کړی شوی زه اوس لږ ساعت مخکې پار نه رالم او په مین چې کوم روډ دی ایکسپریس وی چې ورته وي هغه باندې ډېر زیات رش او سرینگر هایوے باندې ډېر زیات رش او ځای په ځای بلاک کړو او خو بهرحال دې علاقې کې ماته خو صدا سے دغه ښکاره شو او ماته اطلاع دا ملاو شوې ده چې نور علاقو کې خلکو پروټیسټ کړی دی او یقینا دا د حکومت وخت لپاره یو ډېر پریشانه خبره ده ولې چې هغه دې وخت کې عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف چې دی یو مین اپوزیشن دی د حکومت مخالف یو جماعت دی او هغه باندې هغوی سره هغوی په جلسه یا جلوس باندې په مارچ باندې دا سه دزه کېدل دا یو ډېر سنجیده خبره ده ډېر خطرناک خبره ده او یقینا دا د دې احساس زګړم چې حکومت سره خپ پرشته وفاقي حکومت سره چې دا یو ډېر سیریس انتقال شو او د دې نتایج چې دی هغه ډېر ترنم کې دي شي ډېر خطرناک هم کې دي شي هغه سره حکومت یقینا په دې پوهه دی او هغه مطابق چې دی هغه ما پورو امید چې هغه به د مطابق چې د اقدامات والی چې حالات چې دی غلط طرف ته لاړ نشي سر اخرنه سوال تاسو ذکر هم چې بهرحال حکومت باندې پریشر دی خدا واقعیا چې کوم شوی دا په پنجاب کې شوی دا او هر ځله پاکستان تحریک انصاف دغه تانا ور کوي رانا ثنا الله تم شهباز شریف ته هم چې ستا ټول حکومت په 27 کیلومتر کې دنه دی دینه بار ته اسم نشي کوله ته سره د تانه اس ایچ او اوس التا پنجاب ټول حکومت د دوی وزیر اعلی د دوی پولیس افیسرز د دوی ایون چې کوم سی سی پی او پنجاب دی درې پیری وتا فدرل ګورنمنت دوی چې ریپورټ کا دوی اغم نه پریدي نو غنه چې د ارس باوجود هم دا بیانیه زه نسی چې ارسغو پی ټی آی سره دی خو بیا هم ذمہوار پی ایم ایل ان دی مدد تاسو شروع کې وې کړه چې دا سکیورټي لیب خبره لو کنا جی او لیکن ایٹ د سیم ټایم دا مو ګورای چې پتونه غړا کې په یو مارچ کې چې زرګونو خلک خبرل پکې وو کنه په هغه صورتحال کې سکیورټي انشور کول هم یو ډېر ګران خبره ده دا څنګه چې موږ مخکې ذکر وکړو مدد بنظیر بوټو صاحب واقع شوی دا د مخ کې چې د زموږ وزیر اعظم لیاقت علي خان صاحب یو جلسه کې دغه شوی وی قتل شوی نو دا لیپسز خو امکانات وی ته دي کنه همیشه د پاره سکیورټي وی ته د پاره چې دا ونشي
او بهرحال دینه باوجود هم کیږي. او having said this مته دا هم یو حقیقت دی چې بهرحال تحریک انصاف چې دی هغه یو حکومت مخالف جماعت دی، د حکومت مخالفت کوي او یقینا هغوی به اوس دینه سیاسي فایده به موچتون غواړي، هغوی به دینه هر قسمه فایده چې کم سیاسي طور باندې یا هر بله طریقه باندې چې د دوی جماعت ته د دوی لیډرشپ ته فایده رسوي هغه فایده به دوی دینه خامخا ویستل غواړي دې واقعې نه. او ما په خیال چې دا امیجیټلی دا فورن چې کوم فوري طور باندې کوم بیانات دې لړ کې راغلي دي، ما ته خو هغه بیانات سیاسي ښکاري یا په جلسه کې ورکړل شوی یا سیاسي بیانات. عمران خان صاحب که تاسو لیټسټ بیان کتلی نو اسد عمر صاحب لږ ساعت مخکې وویل چې عمران خان صاحب هغوی ته ویلي دي چې دا د دې اسلام ماته وه او دې سلسله کې هغوی د 3 کسانو نامې مغسي. اسد عمر صاحب هغه خپل بیان کې هغه 3 کسانو نامې مخولې چې چا باندې هغوی دا شک دی یا هغوی دا الزام لګوي. نو هغه مته د حکومت کا خلک دي، وزیر اعظم صاحب دې پکې او اپنا وزیر داخله دې رانا سناولا صاحب او یو د سکیورټي ایجنسی او کس دې. نو مطلب زما دا چې هغوی به هر طریقې سره د دې به سیاسي فایده به اوچتول غواړي. خو که دا واقعه پنجاب کې شوی دی هغه نه باوجود مطلب ډیره شکریہ عبدالله جان صاحب، تاسو مشرق ټي وي له ټایم ورکو او کافي تفصیلا هغوی خبره وکړه چې اوس پاکستان تحریک انصاف به دینه سیاسي فایده اوچتولو پوره کوشش کوي. سیاست دی، سیاست په سینه کې ړنه وي او چې سم کېږي. که تاسو یاد وي بېنظیر بټو کله په حق ورسېده نو بلاول بھٹو زرداری 2 خبرې کړې وې. یو هغه پاکستان کپ مطلب موږ پاکستان ماتول نه غواړو، او بلې ویلي چې تاسو ورشه او په تیر باندې ټاپه ولګوئ چې د الیکشن مونږ وګټو. نو دا ښځې هغه ټایم کې د هغه مرګ شوی او په هغې باندې هم تحت کوو. دا هر هر یو کس کوي، صرف هغه نه. بیا عمران خان صاحب چې کله راپرېوته کنټینر نه کال 2014 کې نو هغه هلته کې مرګي حل پروت و او ویډیو جاري کړه چې لاړ شه په بیټ باندې چې دا الیکشن مونږ وګټو. نواز شریف صاحب په جیل کې پروت و چې کله هغه 18 کې لرې کړی شو نو هغه وخت هم هغه وی چې راشه او صرف په شعر مهر لګوي. نو دا سیاست چې دی هغه سینه کې ډنه لري چې سم کېږي هغه صرف او صرف دغه ووټ غواړي. سیاسی اثر څه کیدی شي او څه پلانینګ ممکنه ده یو وړه شانته مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو دغه د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب باندې کومه حمله شوې ده دې حوالې سره. خو دغه حمله یو خواته سیکیورټي لیبس ته انتظامي مسله ده، بل خواته سیاسي رنګ هم هغې له ورکړی کېږي لګیا دی او سیاست کله هم رستو نه پاتې کېږي. د وخت کې موږ سره په پاکستان کې انډیپینډنټ اردو مشر هارون رشید صاحب موجود دی. هارون صاحب ډیره شکریہ. سر یو خو دا راته ووایه چې کله هم داسې غټه واقعه وشي نو کوشش دای چې هغه حالات لږ کنټرول شي، هغه خلک چې کوم غصه کې دي چې هغه زیات اګریسیو لاړ نه شي. خو بل خواته مونږ ګورو چې پاکستان تحریک انصاف مشرانو لخوا سیاسي بیانات شروع دي. ګڼئ چې دغه واقعه اوس هغوی دپاره د هغوی چې کوم مقصد دی هغې دپاره یو فیول کار کولی شي. بالکل مننه پروګرام کې راوستو. خبره دغه ده چې پی ټی آی چې هر یو جمعه باندې حمله کیږي د هغې مشر داسې په نښه کیږي نو ریاکشن خو بیا هم دغسې وي. خو پاکستان کې بدقسمتي دغه ده چې بیا هر یو شی باندې سیاست شروع شي. لا پولیس خپل کار پیل کړی نه دی، لا هغه یو بیان مخې ته راغلی دی، یو کس نیولی دی هغه مني چې او ما کړی دی، اوس هغه هم داسې وزن د هغې بیان هم نه لري. خو په کار دا دی چې لږ مونږ دمه واخلو، لږ صبر وکړو، پولیس انویسټیګیشنز وشي، د حکومت طرف نه یو بیان واضح راشي چې ابتدایي معلوماتو تر مخه دې شاته څوک و څوک نه و، د یو کس کار و که نه دې شاته بل قوتونه و. خو مونږ سیاست پې شروع کړو. دغه پی ټی آی والا هم کوي لګیا دي، دې نه مخکې پیپلز پارټۍ هم کړی دی او مسلم لیګ ټون هم دې نه پاتې نه دی راغلی. نو په کار دغه دی چې لږ انتظار وکړو د پولیس او د حکومت او د دوی خپل حکومت دی پنجاب کې. پنجاب صوبایي حکومت خو د پی ټی آی او د مسلم لیګ کاف دی
نو پکار دی چې هغه ته خو دوی لږ په انتظار شي هغه مخې ته راشي نو بیا هغې نه پس بیان بازي او هغه پکار دی. خو پاکستان کې دا سیاست داسې یو بد عمل ته نه جوړ شوی دی چې هغې کې رښتیا ته رسېدل ډېر ګران کار دی. نو د دې هم د حملې کې هم چې شاته پکې کم قوتونه وو که نه وو دا رښتیا به هم زما په خیال همدغسې پاتې شي نیمګړی او دې باندې به سیاست روزانه او بیانونه به روزانه موږ اورو. تاسو سر ذکر هم وکړه پنجاب کې د وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته یو خدا چې کم حمله آور و هغه د پاکستان تحریک انصاف یو عام ورکر ایثار که د هغه نه غیر چاپیرا چرته هم په ویډیو کې پولیس اهلکار یا د عمران خان صاحب چې کم هلته کې پاکستان تحریک انصاف خپل سیکیورټي ګارډز دي هغه نه ښکاري. یو خو درې ذمواري به اوس په چا باندې چې کسان چرته و چې دا ارڅه کېدل. بالکل دا که تاسو بیا هغه نه پس چې کله زخمی شو هغه نه پس چې هسپتال ته وړل نو هغه وخت کې که تاسو وګورئ نو چار چاپیر دونه پولیس ښکاري خو چې کم وخت کې حمله کېږي هغه وخت کې نه ښکاري او یو عام وګړی چې دی هغه کوشش کوي چې هغه کنټرول کړي او هغه منع کړي د فایرینګ نه. نو دا هم یو سوال دی چې د انویسټیګیشنز کې پکار دی چې پولیس د دې انویسټیګیشنز وکړي. زمونږ یو نامنګار هم ورغلی و دا پرون ورسره عمران خان سره په کنټینر باندې انټرویو کوو نو هغه هم دغه وی چې دې کنټینر شاوخوا کې داسې حصار و چې بغیر د اجازت بغیر مخکې نوم ورکړی یو کس هم نږدې نشي راتلی. نو بیا دا کس څنګه داسې رانږدې شو او یو پسټل باندې هغه داسې فایر وکړو دونه نقصان یې وکړو. خو دا هم ذهن کې خبره ساتل پکار دی چې داسې په پبلک کې په سړکونو باندې او داسې غټ جلسو کې بیا سیکیورټي 100% انشور کول ناممکنه خبره ده. دې لپاره ډېر سخت بیا ګامونه پورته کېدل غواړي او یو فاصله ساتل غواړي. نو هغه موږ نه ګورو چې دې کې سیکیورټي پروټوکول هغسې فالو شو چې څنګه که ستاسو یاد وي د بېنظیر کارساز والا حمله وه هغې کې یا چې کوم لیاقت باغ والا حمله وه هغې کې موږ سیکیورټي لیپسز وکتل. نو دا هم هغسې یو ریپیټیشن دی چې د خلکو کې د مجمع کې بیا ځان محفوظ ساتل ډېر ګران کار دی. سر په پولیټیکل سیناریو کې موږ ګورو دغه دھرنې دپاره دغه احتجاج دپاره دغه مستقبل څه ګورئ؟ آیا ګورئ چې عمران خان صاحب به اوس دا چارج مخکې بوځي یا دغه لانګ مارچ تاسو ته ختمېدو والا ښکاري؟ که تاسو اسد عمر صاحب بیان یو راغلی دی ویډیو پیغام هغه وایي چې ما عمران خان سره خبرې وکړې او هغوی 3 کسانو نومونه هم پکې اغوستي دي یو وزیر اعظم شهباز شریف او یو رانا ثناءالله دی چې دوی خلاف به دوی ایف آی آر کټ کوي او که دوی خلاف او یو فوجي افسر دی که دوی خلاف څه فوراً کاروایي ونه شو نو بیا دوی د احتجاج کال به ورکوي او ټول ملک کې به بیا احتجاج کیږي او بیا د احتجاج څه رنګ اختیار کوي دا دوی څه ګارنټي نشي ورکولی. نو ارادې خو هغوی خطرناکې دي. اوس حکومت ته پکار دی موږ اوس پورې په انتظار یو چې مرکزی حکومت دې باندې څه موقف اختیار کوي څه پریس کانفرنس کوي څه بیان مخې له راځي او څنګه داسې اشورنسز یا ګارنټیز ورکوي چې هر څوک د دې حملې شاته و هغه به نیول کېږي او سزا کېږي. نو کېدای شي هغې سره لږ د دوی جذبات او غم او غصه چې ده هغه لږه کمه شي خو بیا هم زما خیال همدغه دی چې په دې باندې به سیاست خامخا کېږي. نو څه تاسو ګڼئ چې فیډرل ګورنمنټ په دغه پوزیشن کې دی چې دا واده وکړي چې موږ به دا کسان نیسو ولې چې هلته خو هر څه شی په پنجاب کې دي پولیس د پنجاب دوی سره دی ډپټي کمشنر د دوی د انتظام نو بیا فیډرل ګورنمنټ څنګه واده کوي دوی سره؟ ګوره فیډرل ګورنمنټ هم ډېر ریسورسز لري هغه سره هم ډېر ایجنسیانې دي اف آی اے دی دا نور ایجنسیانې دي او که نور څه نشي کولی نو پنجاب حکومت ته پکار دی چې دا ګارنټي ورکړي چې او ستاسو هر څه قسمه کومک پکار دی څه انټیلیجنس پکار دی څه هغه پکار دی نو هغه موږ در سره شیر کوو. نو هغه به هم یو غټه خبره وي یو غټ اشورنس به وي پی ټي آی لیډرشپ ته چې وفاقي حکومت چې دی هغه سیریس دی. خو ما ته نه ښکاري چې د دوی دا اشورنسز به هم د پی ټي آی غم و غصه او جذبات چې دي هغه به کموي. ما خیال دا سیاسي ګڼه ګوڼه چې دا دې کې به نور اضافه کېږي او خدای دې خیر کوي دې نه مخکې چې څه غټ نور زیان وشي
چې یو بیټر سنس وشي او یو مذاکرات لاره مخې ته راشي او دا ټول کینی او خپل مسایل چې دي د پارلیمنت کې کنه کوي نو خیر د پارلیمنت نه بار چا کینی او خپلو کې خبره کوي. خو چې په ټیبل باندې دغه خبرو کې ډېره شکریه هارون رشید صاحب مشرق ټي وي څخه خبرو کولو او څنګه هغوی ذکر وکړه چې پولیټیکل مایلیج به اوس اخلي هره پارټي اخلي پاکستان پیپلز پارټي موږ ذکر وکړه چې هغه اخیستی دی پی ایم ایل این هم اخیستی دی او پی ټي آی به هم اخلي چې کوم د هغوی د وخت کې اګریسیو سټانس دی مطلب دا دی چې هغه خامخا دا هر څه کوي. اوس کتل دا دی چې پاکستان تحریک انصاف اوس څنګه ځان دې کې دننه اوس مینیج کوي. فائدہ خو باخلي خو هغه فائدہ د ووټ په صورت کې څنګه اخلي کلم انتخاب کیږي انتخاب وفاقي حکومت بالکل انتخابات کولو پوزیشن کې نه دی نو آیا دغه واقع نه پس پریشر کریټ کیږي یا وفاقي حکومت بیا دا پریشر سسټین کوي او خبره اوږدیږي دا خو به وخت سره پته لګي. پروګرام وخت ختم دی که خدای کړه خیر نو د ګل پرست به ملاقات کوو تر هغه دمه اجازه راکړئ د الله په امان.